السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو، زه هم قاری محمد ظفر عثماني او زه یو بیا حاضر شوم د نوې ویډیو سره. دا ویډیو نن زموږ د قرآن مجید د مقامات په اړه کې ده. لکه څنګه چې مخکې موږ ویلي وو، اته مقامات، مشهوره مقامات، نو هغه دلته دا لیکل شوي دي چې اته سره د خپل حروف او د نمبر وایز دلته موجود دي. جبکې چې دا کم مقام چې اوس ما لیکلی دی دا بیا 9 نمبر مقام دی. دا خو اصل کې فرع ده د دې دریم مقام. فرع و شاخ ته وایي، اصل خو عجم دی لیکن فرع جهارکه ده. اوس دغه مقام چې کله موږ استعمالوو په درو مرحلو کې استعمالیږي. د جلسې په جلسه کې چې کوم تلاوت کیږي یا محفل حسن قرات په هغه کې چې کوم جهارکه استعمالیږي، او چې کله لمونځ ورکوي په هغه کې څنګه استعمالیږي، او چې کله اذان کوي په دې کې به د مقام جهارکه استعمال څنګه کوي. د اواز درې درجې خو په هر ویډیو کې اکثره ما کوشش کړی چې ما ښوولې دي چې یو وار په دې شي سړی سر خلاصي بیا بار بار ویلو ضرورت نشته. ولې د اواز درې درجې دي؟ په کښته اواز سره ویل، بیا اواز پورته کول، بیا تر هغه پورته کول. نو نن موږ وایو مقام جهارکه. اول مثال زه در کوم په د جلسې والا تلاوت کې چې کله موږ مقام جهارکه، دا مقام چې دی دا په مابین کې راځي، د نور مقامات په مابین کې راځي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. دا قرار. اوس اواز لږ پورته کې. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. بآواز نور پورته. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. داود مقام جهارکه مثال په ترتیل کې یعنی جلسې ولا تلاوت او چې کله منظور کوي څنګه به وای. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. او چې کله د هغه مقام جهارکه استعمال په اذان کې کوي، نو اذان به څنګه کوي په مقام جهارکه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صدق الله العلي العظيم. دا هو مقام جهر کا نمبر مقام چې د आवाज در ترتیب سره اور د جلسے والے تلاوت کی څنګه مقام جهر کا استعمال کیږي اور شکل منظور کوي څنګه د دې استعمال کیږي او شکل اذان کوي مقام جهر کا به څنګه کوي. زه امید کوم چې ان شاء الله د دې ویډیو په کتلو سره به مقام جهر کا په سمجھ کې راځي. که بیا هم داسې څه مسلې مسایل یا سوال یا جواب یا څه مسلې مسایل راغلي یا څه کوتاهي په ویډیو کې راغلي نو دغه لپاره په لاندې کمنټ سیکشن کې ته ما کولای شي تر هغه پورې چې بل ویډیو زه جوړم تر هغه پورې ماته اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.